وهو أشده علي ذلك فيبسم يا فيبسم يا فيبسم عني طبعا هذا وحي جداشي فيبسم عني جداشي لا واحد معنا فسما يبسم يا فيبسم جداش لمانا يا فيبسم أقسم يبسم فبفعلنا عني وقد بدا حالك وعيت عنه شماتا يذكر بذي ملكنا أو فيبسم ضمير وحدة لا وحنا بغير إذا قدم على يقول شيء وحي رولي ولكن كتب الأخ مخي نشتري مخي منك تجدوك رولي نو أحيانا يأتيني جمال وحي الذي نو أرسلنا زمنان معلومة شو وحي رولوك كيف اشتاكنا شو وحي الذي نو أرسلنا وحي رولوك كيف اشتاك نو طبعا فيبسم ذا وحي رولوك جداشي نما يوم التقي يا وحي جداشي وحي من جداشي يقول وحي رولوك جداشي وحي جداشي وقد وعيت عنه ضمير ملك ذلك ما قال ما يقول واحيانا او كذا يتمثل متشكل شيء ما ترى ملك فرشته توي باش اسماء يطلق الملك ترى ملك وتولي ملك د الوکت نه ماخوذ جانا الوکت پیغام توي پیغام دا نو فرشته ته فرشته توي اذا الله پیغامات رسوي الله وتعالى فرشته ته الله یو کې ولا کړی دا اذا کار پتا کې دا الله پیغام باندې عمل کوي دا الله پیغام رسوي ځکه ملک وتوي ملک فرشته ملک بادشاہ وي ملک او جمع ملائکه جمع ملائکه ماذا فرشتہ متمثل شی رجل منصوب بسدی نو درې وجه علماء ذکر کړی دي یا دا حال کونه رجل یا حال يتمثلوا د ضمیر مرفوع عنه یا دا ملکنا بلام ضمیر مرفوع نکتا الملک فاعل دی يتمثل متشکل شی وانا دا فرشتہ حال کونه رجل یا دا ملک فاعل حال کونه رجل او یا رجل منصوب بنظر حافظ دا تخویری دی حافظ حرف جر دا حافظ حرف جر دا دا نحو قانون دا دی چکل حرف جر اور دیگی نو قام منصول با منصوب کے حرف جر اور دیگی منصول با منصوب کے نو دا دی قانون سجو دا بدا بار ہے مقا جدا منصوب دی بنظر دا حافظ منصوب دی بنظر نزع لکیدن او خافض حرف جر دوی جر ورکول کے حرف جر نو منصوب دی بنزعی دا خافض میں نزع کلر میں کو نو قانون دا شو کہ خافض نرکے او جارم نرکے دیو منصوبی نو دا سے شو یتمثل لی الملک برجل یتمثل متشکل شی فرشتہ برجل پیورجل سرا يتمثل متشكل شي فرشتہ برجل رجل متشكل شي نو به حذف نزع منها خافض دي رجل منصوب شو او بعض حضرات مفعول منطق دي باعتبار دا مضاف مقدره اغه څنګه دي يتمثل لي الملك تمثل رجلنا يتمثل لي الملك تمثل رجلنا متشکل دی ماتا فرشتہ بتشکل درجل نو تمثلا مفعول منطقو ہمیں وہ ہوتا نو قانون دارے چھ مفعول منطقو ہوتا ہے نو دا نو مضافی لے دا قائم مقام دری او دا اعراب نسی یتمثل لی الملک تمثلا رجل نو تمثلا مفعول منطقو مضاف رجل تا نو تمثلا میں حدث تو رجل دا قائم مقام شو منصوب دی من منصوب دا تو وجہ شمانا سے اترے یتمثل لی الملک حال کونی فحال کون ملک کی رجلا کدا رجلی حال کدا فاعل نچ ملک لے یا یتمثل لی الملک برجل نباحا قابل مدرے کو او دا منصوب شدہ او یا یتمثل لی الملک تمثل رجل مقبول مطلق شدہ نوعی لفارا مقبول مطلق دا نوعی لفارا مرازی او دا تاکید دا پارا مرازی دا کمی مقبول مطلق شو نوعی لفارا متشکل شما تفرشتا تمثل رجل و تمثل دا رجل دا یو نوع علا فکم نوع تمثل لازی دا سڑی رازی دا خد رازی دا قول رازی کم شکل باندے رازی تمثل رجل فتمثل دا رجل تمثل بحضر رجل دا قائم مقام شو نو
نو یادوم هغه چې دی وایي فأعي یادوم ما هغه یقول چې دی وایي اوس لږ سوچ وکړه مخکې وقت وعیتو اوس د اعي راغی دواړو کې فرق دی وعیتو صيغه د ماضي راغلی د تحقق دی پکې وعیتو داسې ده لکه چې مخکې مې یاد کړی مخکې مې نه یاد کړی چې فرشته ورته وایي یادوي لیکن هلته تعبیر په وعیتو سره وکړو هلکه فی صيغه د ماضي سره تعبیر د تحقق دپاره راځي الله اکبر راځي که نه کله صيغه د ماضي سره پر راځي مولانا صاحب تحقق دپاره دلته ځنو ګورئ غفر الله لك صيغه د ماضي مې راوړله غفر الله لك معنی څه ده الله دې وبخښي نو د غفر خدا معنی چې خدای بخښلی نو دا صيغه د ماضي چا دپاره ده تحقق داسې ده لکه چې خدای مخکې بخښلی داسې خدای بخښلی لکه چې مخکې بخښلی نو وقد وعیتو نو ته خو مخکې نه یاد کړی فرشتې سره یې یاد کړي معنی عمر د اعي ده عمر اعي والا معنی خو صيغه د ماضي سره تعبیر وکړو داسې ده لکه چې رسول الله مبارک د فرشتې نه مخکې یاد کړي کاټ نه ده دا ولې هلته فرشته په شکل ملکي ده نو قد وعیت یې راوړو هغې کې شکل ملکي دی نو وعیتو او چې شکل ملکي شو نو ما وایي چې رسول الله مبارک دوه صفته دي یو د بشریت یو د نورانیت څو ذات کې بشریت دی من حیث الهدایت نور دی نو پیغمبر مبارک د بشریت نه دغه منتقل شو نورانیت ته منتقل شو وصفا ولذاتن نه څه مطلب د بشریت توازن دلته راغلی د بشریت توازن څه شو لکه هغه دغه وخت کې راغلی نو دې وخت کې هم نور دې نو وصف د ملکیت نو ډېر زر یاد دی ډېر زبردست یادول دی او په دې دویم صورت کې د جبریل علیه السلام مثال د رجل دی او حضور پاک هم رجل دی نو رجل د رجل نه چې یادوي نو خامخا پکې وخت لګي زبردست یو ښایسته مثال درکوي تاسو ورته پېښ شئ بس ورګه خیر دی تمهید एकदम چې د په اساس پېښ چې جبریل په شکل انساني نو داسې به وته اورو کړی چې تاسو دا وخت به ولګي شکل انساني کا نو سبب ولګي ولګي د تاسو یو خط بل خط په صدا کې یو یې د بل په صدا کې وخت ولګي نو مولانا صاحب وخت په لګي دا بلا شی او چې جبریل په شکل ملکی کنا نو ټول سورۃ یوسف په یو سکند کې هغه وورو په یو سکند کې حضور پاک تیار شو اجدا شی هغه باندې قیاس وکاو کذبی النحل براده چې براده لکه کذبی النحل پر منګا پر صحابه ویل یو ستار سره رسول الله مبارک سره کته او دلته بنګار اورېدل کېده او رسول الله مبارک وسویدو سوالتره کو جرس پشانته دا اورېدل او جبريل وجه سنگلار اون سورې یوسف بیان نقول انت لفظ په شکل ملکی لفظ چا راځي دا وعید هغه یودان طریقه ده ورته یې شوی او چې دا کوم په شکل انساني دی چې یو حرف اورېدو یادېږي یو آیت اورېدو یادېږي دا ټول په فرق باندې پوښتنه نو دلته اړیله بدلولو انت وعید تفهم فأعي ما يقول قالت عائشة صديقة فرمائي قالت عائشة صديقة فرمائي هذا جاء قولي هذا عروة قولي قالت عائشة شبه هذا جاء مقولة لا شبه عروة قريلي أو دا عائشة ولي دا توضيح دا شدة دا وحي قاي مخي دير شوى وهو أشد دير شو كمشو نو عائشة دا وحي دا شدة توضيح قوي عروة قالت عائشة ونمك عروة مقدر لي لا مقولة عروة إذا ما تقول عائشة ما تويلي ولقد رأيته مالي دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل مدات حالك وحي بنازل دلع حكاية حال نازية دي دا بنبك وحي نازليكي وصفنا نازليكي وحي بعد نازلي دلع وحكاية تجاش معنا دا حال مازية دا أي حال بيجي وحي نازلي دلع سابق حال بيجي نوصل في اليوم بداخل وسكي شديد البرد سخت يخنع وانا سخت يخنع نوشي وحبا ويفصم عنه وحبا جدا شوا يعني صاحب ده وحب يا يفصم نو بداخل حال کی وجدا شوا جميل رسول الله مبارك ولا تفصلوا بيد ده جهاد دخولونا عرقا دا تمیز کوا دا تفصدو
بیده بطنده مبارک ده که حتی چانا تخولونا دسنم بیده دوینه نا دسنم بیده مایا دا خوبونا نا دسنم دا عرق پل بطحته نخولونا وی نخولا خو قدر راجی پا انسان قلت تشدید او تکلیف راجی کنا نو عایشین توضیح و قدر شدت دوائی اس مولانا صاحب راشا دا خود حدیث شرح و اس براشو مسائل مستنبطہ و نو بیا بلاغین پس مناسبت ترجمہ الباب سلام ہوئے اس دلتا مولانا عائشہ کی ہوئی کہ حارث ابن ہشام نے حضور پاک نے سوال ہوتا عائشہ سے خبر یا خدا کہ حارث ابن ہشام عائشہ کی ترویلی دی اذا سوال مانا حضور پاک نے عائشہ ہوئی کہ حارث سوال ہوتا ممکن ہے کہ حارث حضور عائشہ کا داخل قصہ کریں کہ ماں دا سوال ہوتا حضور پاک کا جواب یا دویم دا چې ممکن ده چې حارث سوال کو عائشہ موجوده وا سو خبرې به معنا نه ممکن ده چې حارث سوال کو عائشہ موجوده وا ها اوس براشو مسائل مستنبطه ولا فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي يوم سلام لنا معلوم شوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه مخاطبه کولا يا رسول الله ويا نبي الله يا محمد بن داغين من شبلا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا يوم التجاوز کے اے زیدہ اے عمرہ اے بکرہ داغين ممانعات شیو داو پیغمبر تجمع نبی عربی بالکل منائے یا رسول اللہ ہوئے یا نبی اللہ ہوئے مولانا بطور قرآن کی کتاب سولہ ٹوٹ کرنا انور پیغمبران دا اللہ پنامہ خطاب کرے دے او دا حضور پاک توقیر و تعلیم لدا کرے دے پنامہ کرتا ہوتا نہیں دے یا آدم اسکن انت و زوجو کر دیا نشتا کرے یا نوح بیتا بسلام منا و برکات انت یا ابراہیم اسود نقد الرقیہ شوی دے کنا جیشی موسیٰ علیہ السلام تنوی یا موسیٰ اتنی استفیتو کا برسالاتی عیسیٰ علیہ السلام تسوی یا عیسیٰ اتنی متوفی کا ورابعو کا ایلئی سمرا انبیاء جنیو گلاولنا خیرت کرے پنامہ خطاب کرے دے رسول اللہ مبارک تا یو نس کے نشے ویلی یو آیت کے کہ رسول اللہ مبارک تا پنامہ خطاب شوی دے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمن یا ایوہ المدثر وما محمد الا رسول اللہ علیہ خطاب ہونے دے وما محمد الا رسول محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار تقرأ دلے مفتدات گناہ ندا اللہ وینو اللہ تا گناہ نسبت نہیں بولے اللہ کو کیا تاواز بولے اللہ کدھا تاواز کو اوئے فلان کی اوئے زیدہ اوئے عمرہ اوئے جبلی اوئے فلان نقولش اوئے کیا کہنا نقولش تکا یوم تکے نو احترام سرا نو دخلا کی پیغمبر مبارک کتما تاواز کے نو ذکبہ جلال پالی تجھتا تاواز کو تمہا استاد دے مزاقت ویما اوئے مولانا پرکھٹ ویما استاد دے اے عبدالحقہ لکہ خبر کرنا ہوئے دی استاد اوئے گا او اللہ پہلے زمانے او استاد سا خبریں کن کی زمانہ مدرسے مر گئے نوے دیشا تو رسول اللہ مبارک مشاہد احساس دے اللہ و ویلیشی اے محمد موسیٰ دوئی جور دوئی تتا ویلیشی بولے دے اللہ تعالی او دائما نکڑے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا دور صحابہ کو عمل کیا رسول اور تب سوال کرنا کہ جبریل جو تو یا محمد جواب کو مخا تو منتہ ہوئی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول جبریل کا پڑھے جواب پوچھتا ہے جبریل کو بھی نہیں خدا تعالی طرفنا راجع اللہ دے تو اللہ خطاب کئی جواب رشتہ اللہ نہ لے کر جبریل خیر ہے کہ بدون خبر بدل جب مرا لے کہ محمد بن صاحب بن ادریس سے کہ اشعار کی بات کی ہوئی ادریس حدیث جبریل کی ولا تفسیر ٹوٹل حدیث جبریل کی تفسیر بات ٹوٹل اللہ کی خبر کو صرف دل ہدایت مسئلہ مستمد شوا صحابہ فورا بنا سمال کڑے اور رسول اللہ مبارک کرے سے جب سے یا رسول اللہ مقام میں بتا کیا بیان کا
یو مسئله څه معلومه شوه دویم دا چې د خصایصو د نبي تپوس وکړو دا د پیغمبر خصوصیت دی وحی راتلل د خصایصو د پیغمبر تپوس وکړو دا هېڅ بې ادبي نه دویمه خبره شوه د خصایصو د پیغمبر دریمه څه معلومه شوه چې رسول الله مبارک ته وحی راتله بدیهي خبره ده چې تپوس د خصایصو کوي وحی قرآني کړه دریمه مسئله شوه څلورمه خبره څه ده احيانا ياتيني مثل صلاه الجرس څلورمه د څو باسا څلورم دا چې کله الله بذات وحی راځي هغه ویلو کنه شمیرا کله الله بذات کلام کوي معلومه چې پیدا د وحی صوت دی یو بلا ویلو کنه زه مې څه ویلو مې د محابین تخلیق دی یا خدای پاک څه ویلو ورته ویلو یا د اواز د کلام نفسي اواز دی او په سوال مې کړو جواب مې کړی دوی مې څه ویلو د محابین څه دی تخلیق دا غیر سماج مشوا احيانا ياتيني مثل الوقت كالله بذات الرحمن الله بذات الرحمن بل سماج مشوا اذا جبريل عليه السلام دا وزر اواز یا دا رسال اواز یا دي یا دا جبريل عليه السلام بل اواز دی یا تعدد حواس من فيه دا غیر سماج مشوا ياتيني مثل جبريل بشكل ملكي جبريل بشكل ملكي دا دي ولا معلومه شو احيانا ياتيني يودا الوحي يوم قسم معلوم شو چې بذات رسول الله مبارک تا بل څه معلوم شو چې جبريل وحي راوړي او په شکل ملکی وي یاره کومه بل څه معلوم شو بل چې من صلاه الجرس چې رسول الله مبارک دا وحي اواز محسوسي په شان د صلاه الجرس شمیره کولې دا ډېر کم شوی مسائل وره حضور پاک دا وحی اواز سره محسوسه جواب رسول الله او چې کوم ناس خلک یې په سره محسوسه نبی او الله کوي او چې جبريل سره محسوسه چاوته سلسله علی صفوان یا خدای رحم ربي دې کنه حضور پاک څنګه محسوسه رسول الله وحی تاسو جوړي ورته او صحابه کې وسره ناس دي عائشہ ابي څنګه محسوسه نبی الله کوي او جبريل عليه السلام سيما تسيجابته سلسلة على صفوان يوم الأمل بل معلومة شوى بل يوم مظلوم شي سرا تشبيه وكل شيء وجه التشبيه ظاهر يا رسول مظلوم يوم مظلوم شي سرا تشبيه وكل شيء وجه التشبيه سمعتك لك حديث جلالي إن الدين يقرض إلى المدينة كما تقرض الحية إلى جحرها. دين کوئی مدینه ته دا جواب نشي دا کمال دې ټول تراوړي او د دین تشبيه او ما سره ورته دین څومره نشي دا عمر څه شي وجه تشبيه در نوې مچ ولې ورکړی دا او خپل باقي راځي نو ما دې ته بل مسله سوالستلا چې دا یو مظلوم شي سره تشبيه ورکول چې وکړه شابه چې وجه التشبيه ظاهر وهو اشده على صلاه الجرس وهو اشده عليها لأن معلوميږي چې جبريل په شکل ملکی وي دا وحي په پیغمبر سخت دی یاره کوي چې جبريل په شکل ملکی وي دا وحي په پیغمبر سوي سخت دی ويقسم عني وقد وعيت عنه دا پیغمبر مبارک مضبوط حافظا دی معلوم شي قوي حافظا او دا دې معلومه شوه چې جبريل په شکل ملکی وي او په شکل انساني نو ملکی والا زریادی په نسبت د شکل انساني باندې ورپسې شاه واحيانا يتمثل للملك رجلا دغه دا معلومیږي چې فرشتي په مختلفو شکلونو راځي جسم نوراني يتشكل باشكال مختلفه او غيره جسم ناري يتشكل باشكال مختلفه جسم نوراني دي دا معلومیږي چې فرشتہ په مختلفو شکلونو راځي رجلا دا چا په شکل براتا نو عموما بدل یې کلبی رضی الله عنه په شکل راځي په نورو شکلونو راځي په نورو راځي حدیث جبريل کې نه دی راغلی پیغمبر مبارک ته جبريل علیه السلام راغی نو ما يعرفه منا احد حضرت عمر په چام نه پیژند نو په شکل د لحیه کلبی ان راغلی نو بیا په پیژند صحابه تاسو پیګه او حضور پاک فرمایي چې په لومبي درلاره ما مونږ پیژنو عموما په چا په شکل راته او هڅه
کلبی بنا ویسا بعض خلق کلبی وی دا کلبی دی منصوب بسوی بنو کلب یا قوم لحیطا منصوب تو کلب مسبیتا ہوئی تو خلق کلبی نوی کلبی وی دانا بکتے جو ہے منصوب بسوی بنو کلب منصوب بسوی کلب نا منصوب بسوی بنو کلب او دیکھے کلبی دیر زیاد خشتا تمرا کلیو چیادا و پا مخلوبانا چاہتا داخل پا مخلوبانا بھی کنا چاہتا خضر اچھے او خیزان ناچے یو خضر یو خیز دے یو خضر یو خیز نو خضر پا مخلوبان اچھے او خیز ناچے خیز پہ جانے دا لیبرل خضر راکے کہ میں برمانٹی کرو دا خیز دے دیتا خیزان ہوئی یو خضری یو خیزان دیتا خیز ہوئی خیز یا درارے کرنا دری مثال دا خرو دے ہر پاپر دا سکے پردہ سکے نو گورا پا شکل زمان پہ روبت نہ چاہو ولی شیخل مفتول نشی سو پہ شکل نشی تم رخ کلی تم رخ نشتا دارا پا شکل بناتا نو دینا سوال بشا چی فرشتا پا مختلف شکلونو ریشی او زمنان دلتا نا نور روایت کو بنیاد میں ہوئے جدا دیکھئے کلوی رضی اللہ عنہ پا شکل با عموماً راتا فیکلمونی دینا سمالو بشوا چه کم شکل بانده قانون داره یہ سوک پر کم شکل شی اغا خاصیتونا آخری بیا یہ سوک پر کم شکل شی اغا خاصیت بسر مطالب کی ماتا بولو پیرے چه پخبل شکلی صورت آقا صورت فیوسان کی رضی دینے کوئستان ترسی چه پخبل شکل لیکن چه دمان پر شکل شی بیوڑا ٹیبری مان په شکل شي یو ټاس ورته په یو ډاټه باندې کړی ولې شکل بدل شي نو چې ارکرا په شکل د چا شو د رجل شو نو فیکلمونی ولا یکلمو سړی چې څنګه خبرې کوي هغه څه خبرې بیا کوي هغه ځینې لکه بیا قسم واحد چې په یو آن کې وو یو په یو آن کې د رسول الله مبارک یاد نو دې څه خبره معلومه شو چې فرشتہ په مختلفو شکلونو باندې تمثل کوي دویم کې معلومه شوه چې فرشته د انسان په شکل شي نو خاصیت د انسان متعلق شي نو انسان کلام کوي نو دی بیا کلام کوي لکه پوه شوې په ورپسې دا بل څه معلومه شوه قالت عائشة دې دا معلومه چې صحابه کله کله د رسول الله مبارک د یو کیفیت وضاحت کوي بالکل صحیح ده عائشة صدیقه د حضور پاک د یو کیفیت وضاحت کوي هغه څه مخکې اشد الفضائل ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد فيفصل عنه او تدينا دا شسو کہ بسخت یخنے کے بعد حضور پاک وحی را تدین مبارک نماز پڑھے او بلدے کہ راضی بلدے کہ پکم ساری بسورو ساری کے ناستے گیرے بنے یو قصوارو خبرن کے ناستا باقی بکی ناستے او حضرت زید بن ثابت ہوئی کہ ادھر وحی نازل اشوا او در رسول اللہ مبارک فخذه على فخذه رون زمان رون در پاسا پروتو وی قادت فخذی ان تربوا وی قریبو چی زمانون دیمان کرده تم رسول اللہ دینا یو بلا مسئلہ معلوم شوا اعجاز دا قرآن چه قرآن دا اللہ کلام معجز دے ستی معلوم شو چه قرآن دا اللہ کلام دیوایا معجز دے ولی اللہ کلام نوے دا دی پیغمبر خبری خبری دا اللہ کلام نوے اور دا پیغمبر خبری خبری دی بلے خبریں جو سو کئی مسئلہ ضرور ہے زمان بلے خبریں دی اور جو دیرے مجھاتے تو تدین ہو پجیبی کی زمان خبریں نو بھئی کتنو قدا پیغمبر دروجت پیغمبر بے عیادت باللہ اور دا قرآن دا اللہ کلام نوے دا بلے خبریں ہوئے اور دروگ بے مسئلہ ندون دور سے کور کے معلومی علاج رسول اللہ مبارک کا ضرور ورکی خدا دا پیغمبر مبارک بلے خبریں دی چا خبریں دی او انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيل غير معنی جو معنی دا کوئی دو معنی ہے وہ رشتہ یا وہ درے معنی ہے وہ رشتہ جیسا رورم مانا دا ضرور رکھے معلومی کی دا چی خدا پیغمبر بل قول نلی تچالے بولے دو رکھے اور ان میں بھی لی جاتا اجتماع انوارات و شبیر یاد ہے اجتماع دا چاو شما انوارات سکم انوارات یاد خدا کر دوے میں سوئے کہ دیو اقتصاب دور ذکر آدی
رسول الله مبارک انتقال راشي د بشریت نورانیه. دریم می سویلو چې د خپل جنس نه اخذ ثاني خدا خلاف الجنس نه اخذتي ګراني درې وجه به سویل دا بل مسله مستمته شو. وان جبينه لا يتفسد بل ته معلومه شو چې پیغمبر علیه السلام د بشر ولې د بشر خاصیت دی بشر نه خپلې بیږي انا خپلې دا نو بشر د بیماری پر راځي غام مبارک او حکمت شو د طائف په سفر کې ویني مبارک او بدلې او وحی کې به دومره دي چې خپلې روانې من حيث الذات بشر دی سبب بشر خدا سره چې موږ د بشر بشریت اعلی دی بشریت دې بیا اعلی دی دینه باندې خلک انکار کوي چې بشر نه دی خلک وایي دا قرآن د نصوص انکار یوسف کوئی بشر نه دی د قرآن د نصوص انکار نشته قرآن کې الله وایي انما انا بشر يوحى الي جمله وایي انما انا بشر بان التحقيق دفعه ما دلت على ان التحقيق دفعه ما جرى على ان التحقيق سرا ما انا بشر مثلكم تاسو بشر وهو ما بيتل المحكي نفسه يوحى الي جبل انما الهكم ان التحقيق دفعه ما دلت على ان التحقيق دفعه ما لأن التحقيق سرا ما إلهكم إله واحد لا يوم الدين قلت زي لا نوي أن ما كأن مجدك ولا مانا حسن لبالي واشي أن تستابي جر وكيد تنو جلك بوجي أنت كم أن ما نجدك لذا إنما ولدك إنما أنا بشر مثلك وش بخبر نحاسب خبر الله لكن نصوص دي يوم نستلي غير جاءت نصوص دي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشر وما مضي بشرنا دار الخواص او اوصاف غير فعلا او رسول کوئی چې نور نه دی نظام د رسول په کار دی نور هم د رڼا ده او د چار رڼا د وایا د هدایت امانه منور سره د هدایت رڼا ګوره دلته کې سوی رسول الله مبارک يتفسد العلاقه د بشریت توازن درجانه واجب يمشي في الاسواق قرآن شریف کې الله فرمایي د بشریت الفاظ خواص دي يمشي في الاسواق کټوړې خپل د بشریت خواص دي ګرمي کېدل د بشریت خواص دي شابه غام مبارک کېدل وینې بهدل د بشریت خواص دي بچی راوړل بیان کول د چا خواص دي وای د بشریت خواص دي ګرمي یخني کېدل دا معلومه شو سو مسائل کې مولانا دا څه شویل دي اتل شو لقد رأيته ينزل عليه الوحي باليوم الشديد البرد فيفزم عنه أن جبينه لا تفسد عرقا بس راشا وصول قلت لك ويو خبر له في مناسبة حديث ترجمة الباب سنة مناسبة حديث ترجمة غير زيادة واضحة دي ولي كيف كان بدء الوحي أو دلي كيف يأتيك الوحي كيف كان بدء الوحي تتزوي صرف كيف اعتراض بلادي شيئا كيفية بدء أو دا كيفية وحي كيفية وحي برای كيفية بدء مولانا لي تو یار جواب بسات علمي حافظ ټولو کړی دی چې یو شی شروع کی یو شی بیانې نو شروع به خامخاوي کنه زما د سبق ذکر کې د سبق شروع به خامخاوي نو کیفیت د وحی دا مستلزم د کیفیت د بدء بدء به خامخاوي کیفیت د وحی مستلزم د کیفیت د جاره بدء او دوی به یو خبره کړو تاسو یې مې کیفیت عظمت یادي دلته عظمت او وحي معلومه شو چې دومره عظیم الشان دی رسول الله مبارک هغه پیغمبر چې هغه الله پر تسلول او زرو ځوانانو طاقت ورکړي رسول الله د سلويختو جنتیانو طاقت دی د سلويختو جنتیانو او د یو جنتی طاقت د سلو ځوانانو د سلويختو جنتیانو دی د یو جنتی
مطابقت د سلو ځوانانو دی نو څلوېښتو نه په سلو کې دغه پورته څوک دی د څلورو زرو ځوانانو طاقت بیا دې خولې دی نو دا عظمت ته وحي شو که نه شو دې مناسبت ته د رحمة الله سره نور یو روایت نور راویانو کې مې خبرې کړې شرح الحدیث به کوئ مسائل مستمته مې وایي مناسبت د حدیث د رحمة الله سره کوئ او چې څه اشکالات په حدیث کې د هغې جوابونه مې ورکړل خود به دا بل حدیث ووایي دا به څوک وایي لکه نن څوک دی لکه فقیر څوک دی وګوره ورته چې نشته ما ویلو که نه چا دې نوم لیکلی دی نو دلته راځه جامع شیعه څه نه دی دا دغه دی بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه عن عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت عنها وعنهم أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة بالنوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحدث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قال أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فأعطني حتى بلغ مدى الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فأعطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فأعطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف هذا فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنها الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصب الرحم وتحمل الكل وتكسب الكل وتكسب المعلومة وتقر الصيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بنصر عن kita pura kan ya, sehingga dikata, jadi dalam Quran perbedaan dewasa iklankan, dia Maulana Syekh Sobat dari Wasi Darululum Dewan Nafari, kita Darululum Dewan Nafari Syurari, no Sebeman
لوی استقبالیه وشوه ځکه هغه زمانه کې دیوبند نه چې صغرا یې ډېر لوی استقبالیه وه او ورته یو لوی جامع مسجد و هغې کې ممبر کېښوده چې دې به موږ ته تقریر کوي ځکه دیوبند نه فارغ شو دی به تقریر کوي ډېر علما ورته راغلي وو او ډېرې ډوډایګانې پخ شوي وو ډېر مقتدیان او خلک لویه خبره وه چې په ممبر باندې کېناسته ممبر دا بوټي نه دي دی کلکونې ویل څوک ووایم څوک ووایم خلکو یې په خلاصه جوړ ټول لاسونه بیا اورېدل هغې ورغلل سړی یې کلکونې وراکوزې کړه چې کله یې بوټي برابر کړو مولوي صاحب تا راباندې څه چل جوړ ویدې شي ته چې د نوم ختم وایي چې وختم وه دا دنیا ناسته ومېلیدل چې ما وایي په اس سور شوم او اس منډه یې وایي خلک مې ونیول چې دیونه غوښتې په اس سور شوی اس پرې بل شی نه په څه جوړ شوی دی په اسمان دی نو دې غریب نواز وارخطا دی او ګوره یتفسد عرقا وبني فريق بدني دی او بلا ولې ورته دا ورپسې شه بهر کې په مخکې لو یحیی ابن بکیر مولانا صاحب دا بکیر چې دی دا د نیکه دی یحیی ابو زکریا د کونیه ده او د پلار نوم عبدالله دی یحیی ابن عبدالله ابن بکیر نو کله کله نیکه ته نسبت کېږي لکه رسول الله مبارک وي انا ابن عبد المطلب ليش كذي؟ ده مصري عالم ليش ابن سعد ده أتباع التابعين اللي تبع تابعين أو مصري راوي ليش ابن سعد أو ده أجل لو شيوخ الإمام بخاري ده أو ده عقيل بن عقيل بلده عقيل ابن خالد ابن عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل نو ده عقيل فعيل أو ده يكون ابن عقيل أو ده أتباعي سرسبت هذه إعلاوي إذا كم خاطر يوصي عليك إعلاوي أصحاب الصبر تكم على أكيد أصحاب الصبر تكم على أكيد إذا خالد رضي الله عنه أنا إعلاني سرطان مزاري أو ابن شهاب سورتي مالتوي محمد بن مسلم تابع كده ولا مولانا بفهم كده سؤال ناو أرادي دا يوجد ابن شهاب سورتي محمد بن بيان ولا محمد بن مسلم ابن عبد عبيد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب زهري دیکھا بشی محمد نم دے دبلان مسلم دے محمد نم دے رسول اللہ مبارک نم دشان دبلان مسلم دے مسلم بجا رہی ہے لیکن عبید اللہ دے عبید اللہ دبلان عبد اللہ دے عبد الله دبلان شهاب دے شهاب سمرا لدے اغتا منصوب دے محمد بن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبد الله ابن شهاب زهری وتولی وی بنو زهره او قبیله دا اغتا منصوب دے اور دا بنو زهره دا رسول اللہ مبارک ماماخیل دا حضور پاک ماماخیل بنو زهره دا حضرت آمنی دا قوم نوم بنو زهره دے زهری وتولی مولانا صاحب بعض حضرات مدرس اشکالات کے اور دانا اشکالات وجہ میں تدور بخاری کی براشی بعض مرویات دردا سے منقول لی کہ بعض خلق دا اغی روایت فهم دا ند فهم ندی رسید ہے اغا روایت بعض کوئی شبی ندی دا اغا روایت دا وجہ ندی ضعیف ہوئی بعض حضرات اغا بعض یو تدری روایات کی بخاری کی براشی تو اغا روایات دا دردا سے دی کہ اغی باندې څوک مقصد ته رسېدلی نه دي نو د هغه روایت د وجې څخه ضعیف وایي حالانکې دې د مدونه حدیثونه دي که دې ضعیف خو د حدیثو ذخیره دې نور برباده کړه ضعیف څه ته وایي چې حافظه کمزورې لري حافظه مضبوطه ضعیف څه ته وایي چا به کوي چې ثقه دي ثقه دي ضعیف څه ته وایي چې عدالت پکې نه عادل دی ضعیف څه ته وایي چې تقوا پکې نه تقوا پکې ده ضعیف څه ته وایي مضبوطې حافظې والا ضعیف څه ته وایي ولې ضعیف دی وتبعد عمر بن عبد العزيز انتماء كده دي هم مدون ده حديث ده بنا مريم وقال اور راجح دار دي مدون ده حديث ده اور دي كل صحاح راوي سي فمن قدر راوي بهذا محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري يا دوي ذكر يوم رواه كتاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله
دا رسول الله د قریشو دا رسول الله مبارک ما ماخذ او دې متوبد د احادیث دی متوبد نه جاري د احادیث نبویه او دي عن عروة بن الزبير قال تفرد بيدي يوم عائشة صديقة قريش بيني وكان او تابعي او عبد الله بن الزبير وبيني ان شاء الله التيار شيء جو ادريس ذكر في جابر التيار ان شاء الله عروة عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير صحابي عروة تابعي لا رمي الزبير يا بديشي ورمي اسماء سوتا عائشة صديقة خونا لك سبب كوي ديك بخبركم کہ اسماء عائشة لا بيوم جمعين کی قومين جدا اسماء جدا مولا عائشة جدا مولا تدوسي کے بخبر او لا جدا جدا ابو بکر صدیق او اسماء وحضرت زبير وحضرت زبير میں بروفی رسول تھے رسول اللہ مبارک ضرور ہوئے مورسلو صوفیہ اگر کچھ میں چاہنا ہے اچھی کرنا کیا ہوتا ہے کہ حدیث کی بس ضرور ہے صاحب ہے بس کتا سمانے لگا توجہ رکھا خدا راویہ بتا تو کہ انشاءاللہ تمہارا بتا تو تیاری کی طرف پر حل کو نشی تمہارا بتا تیاری کی احادیث و مباب کے پورا تاریخ جوڑو پورے کتابوں کے کیا کہ مروانی کا سنا سمرا تیاری انشاءاللہ اور وہ عائشہ کے ذکر قرآن اور خاص شاگرد دے اور پھر کیا احادیث حضرت عروہ عائشہ سے ذکر منقول دی عن عائشة أم المؤمنين عائشة صديقة أم المؤمنين فذلك فمن خبرك لما تتذكر عائشة صديقة تعرف مولد أم المؤمنين ما تكون من درادنا غير جواب من فرد رضي الله تعالى عنها وعنهم عنها أخير صحابي سردار سند بك سند نبي بنوي عنها عائشة كرايشو عنهم يحيى ابن بكير عروة ورسول طبعا الذي رضي الله عنه بذات صحابي سردار وطبعا نور خبرش انها قالت عائشة صدیقہ فرمائی لی کہ اول ما بوضع اول اغت شروشی وفاقی نبی علیہ السلام تدوحنا اغت خفو بنو بینهم بخون وذلك کہ سوال قوما کہ عائشة صدیقہ قولا پیدانا اغت امانا ہے تاخد حجرتنا مخی حضور پاک سر نکاح شوید و دشپاکو کانوا وذا حجرت کو وقت رسول کانوا دشپاکو کانوا واحد هجرت ديار رسالة مكة واحد هجرت نسوق على مكة وده دليل البداية وقع مكة رسول داوي كأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا للخدا فإذا البداية وقع مكة يا مرسل عائشة سهلة مرسل عائشة دبر صحابي نوري دليل أنا صحابي رسول الله مبارك او ما د تمخ کې ویلو کو تاسو یادي مې مراسیل د صحابه حجت دي ولې لکه صحابه چې اوري چانه اوري صحابینا دي چې موضوع یې څو کې هدف کړی دی صحابي او صحابه كلهم عذور ثابتون الکه ورته یادي کې یا مسند عائشه یا مسند دسیکا دا په پیدا نه د پیغمبر مبارک نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک او دا د غار حرات مل واقع رسول یا شی روبه چې ذکر غار حرات تلما ماشوق مې ته مکه وګورل لیدل او بیا غار حرات کې جبرئیل راغی او دا واقع پیدا کړ نو که پیغمبر مبارک دې ته روز تو اجله دوکه شو دا خپل ځړه نسا کړی دا نو بیا مسند شو او حضور پاک نه دی اورېدل بل صحابي نه اورېدل شابه چې هغه زمانہ کې موجود نو بیا مسند شو او مسند صحابي مکه کې هیڅ اشکال پکې نشته اول هغه بوده کوي چې شروشي او باغی نبی علیہ السلام دا بس سند ته ودم پوره نه خبره مو په ترمذی کې سند کړي نه خبره ته ضرورت نشته د بخاری راویان ټول صحیح مو چې کلام کې خبره ته په سند کې دی وجه نه چې متفضل لګي چې کله کله صحیح او چې غیر صحیح نو دا عدم وساقط څه دی وجه نه نو د دې راویان دوه درې راویان چې په کلام شوی دی دوه درې سالو هغه بلته زوی یو علماء او دلیل او دوه درې راویان چې هغه کې بعد حضرات خبرې کوي امر به ثابت دي ان شاء الله هغه چې کله کله راځي درته نور په سند کې څه خاص خبره نه دا نقطه مرسل وغیرہ راشي خبر ته بیانو نو اوس په دې خبره راشو چې شرح الحديث دا ذکر کې واقع شرح الحديث دریمه خبره چې اعتراضات دي په حدیث ته جوابات سرورمه خبره مسائل مستفاده دي رسول اول سره او سره وایم دا حدیث کو ګرځي ویلي او بنځما خبره مناسبت د حدیث ترجمه الباب
سو خبر شو بیان پسند خوشو شرح دا حدیث دا شروع کو دریم سے شو ایرادات اور دانے جوابات سلون پہ سوئی مسائل مستقبتا منزل پہ سوئی مناسبت دا حدیث دا ترجمہ جواب سلام منزل خبری ذہن کیا جواب انہا قال اول ابا قد ابیه شروش و باغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام نائب فائدنا قد ابی من الوحی بیانما قد ابی اول الذي بدأ ما مسلم وانا الذي سرى ندا من الوحي بيان شو تاسي بكم اول مضاف ما مسلم وما الذي سرى بدأ به يسير شفاء او من الوحي دا بيان شو دا ما بدأ دما نما مبين سرى دا بيان نجي من الوحي دي شبسي مضاف إليه دا اول شو اول مضاف سرى دا قل مضاف إليه مبتدا شو او الرؤيا الصالحة في النوم قبل اول ما الذي اغى شروش وفاقي النبي عليه السلام اول ما بدأ اسشيري وحي اول الرؤيا الصالحة في النوم صالح خوبنا بخوب کے بنا کے صالح ستبینی کے صالح اغى خوبنا يرشتوني خوبنا دي يومانا ملا ہوگا صالح کم خوبنا دي شابسي رشتوني خوبنا يوضع دريق المخوبون دي وتكتب الشيخ عليك والباب يرى يوم أخوبون من الله ده صحيح ويوم أغلق من الشيطان ده غير صحيح اور دريق حديث النفس دي حديث النفس أغيطة ويستعد هو دي قدرك سكر ديدن ودش بيستا حافظي تاقراش أغيطة حديث النفس دي لك يوم كالندر دي أو بخوب كي چغيوي في خبر نبابوا توي په خبر لا بارو دې تاسو ویلي دي حدیث ورته یا یو ملاله او درس دی په خو کې نو خدا مدد خاطر په ټول ورځ په خوونه کې څه کو پاتې شته یره په خپل خوونه وي هم په خوونه په ټول باندې شافعي او احمد یو بل درجه انګو امام ابو حنیفه شافعي کې انګو دا هم کار شافعي دا وي احمد دا وي دا دلیل دا امام ابو حنیفه دا وي شافعي څخه دا وي دا دلیل دا امام ابو حنیفه داوی احمد داوی دا دلیل دا زمون ټول کار جنگول دي او لوی امام یو بل جنگاو خدای دې په خیر ورکړي لوی امام دا په زندگی دا ولې د شپې کتاب وګور نشي کتاب وګور هغه واحد په دې کې پراتی مشه ودو شروع ته خبرې دي شافعي صاحب داوی مقام کې داوی هغه دا دلیل دا دې ته حدیث النفس وي یعنی کم کار د سړي د ورځې کوي او هغه مسائل ته په دې کې شپې مستقبل شي هغه تصویر کیږي حدیث النفس مخصوص مولانا من الله کی رحمانی کا سبحانه ورتوای من الشیطان چې شیطانی ورته تاسو وای او حدیث النفس نو دا رؤیا صالح یو معنا کما یو کلام من الله یاد دې دا صالح بل معنا سره صالح هغه ته وایي چې تاسو په کومې کې تعالی فائدې پکې اذا تشوف قوي لكتابه دي الهامي بند قولا كتابه ذات سے قوي جگہ کے ساتھ پیدا کی تا خلار ہوتا ہے تا بہترین طریقہ ہوتا ہے خوب کتاب ہوتا ہے اذا کو ذات پکا تک مثال تک کو تک یہ چلے استخارہ نو استخارہ کی وجہ سے یہ خوب ہوئی نو خوب جو اللہ تعالی رشد کی ادا کر اگر کم مدرسہ کے تدور تمام تو یہ خوب ہوئی نو خوب کے نعمانیہ مثلا دادا اللہ پاک کی ہدایت ورنو یا ماوینی مثلا دادا اللہ کی ہدایت ورنو یہ بات ہے اب بوڑھی ہوئی نہیں دادا وہی اللہ ہے مثال بتاؤ نو صالح بے معنی سے شیخ چا بسے کہ ذات سے بوڑھی نہیں کہ اگر کہ دادا اللہ یولا ہوتا ہے جو الہام ہونے بھی جو نیغلا ورتا ہوتا ہے اگر صالح جو فائدہ ورتا اللہ ہوتا ہے سمجھ میں لگا تو فائدہ دریم خبر صالح سے معنی مبشر اگر خوب کے دل بشارت کریں خوشحالی کے راپاس یا رسے پھر خشتہ خوب میں دے دے سب خوب دے جو ہے رسول اللہ پاک خوب دے دے تب سجے گا رکھا صالح ہو رسول مانے میں صالح ہو دے شب سے درے کم یا اگر جدا اللہ تعالیٰ دوے میں سو شب سے جدا سے یوم الہام اور فیضا اللہ ہوتا ہے درے میں سو شب سے کہ مبشر بھی بشارت ہو رہا ہے جدا صالح بھی دیکھئے صالح دور پسے اس درین او من نام اس دلتا مولانا یہ سوال اس پورا لیکن دیر زیاد ارادات و جوابوں نے حقیقت وقت کیا
هغه دا دی چې رؤیا په الف مکسوره وایي د خوب لیدلو ته یو رؤیتون دی په دې سره یو رؤیا په الف مکسوره دی نو رؤیتون په سترګو لیدل په یقظت کې رؤیتون په سترګو لیدل په یقظت کې او رؤیا په الف مکسوره د خوب لیدل دا یو اصطلاحي فرق دی ګورې مولانا صاحب رأى رؤیا باب یو دی رأى یرا رؤیا رأى یرا برؤیتان مصدر کې فرق راغلی نو باب یو دی نو رؤیتونو نو یقظتن په سترګو لیدل نو رؤیا په الف مکسوره شابه کوم یو ته ویل کېږي خوب دا یو فرق دی خو دلته سوال کوه چې دا خو رؤیا ده نو رؤیا خوبي هغې ته چې دا د خوب لیدل دي نو فلم ته پکې څه ضرورت دی الرؤیا الصالحه رؤیا د خوب لیدل نو فلم ته ضرورت دی نو بعض علما وایي چې دا فلم دا غیر اتفاقي دی احترازي نه دی فلم غیر لکه ولا طائر یطیر بجناحه نو طائر خپله معلومه ده چې په وزر باندې صفت کاشفه نو دلته چې خپله رؤیا نه معلومېږي دا په خوب کې لیدل دي نو فلم څه شي شو مولانا بس اتفاق کوو نه دی لیکن مولانا دا جواب زمانه دی خو اصل دا چې دا ټیک ده چې د رؤیا اطلاق د خوب په لیدلو کېږي خو کله کله د ویښې په لیدو یې خوب اطلاق کېږي کله کله کاهې کله د ویښې یقظتن په لیدو باندې هم اطلاق کېږي ولې لکه څنګه چې د خوب لیدل خارق للعادت دي په خوب کې ما دلیل هم چې بیت الله راغلی وه نو خارق للعادت دي نو بعضې وخت کې د ویښې لیدل خارق للعادت وي نو اطلاق د رؤیا کېږي जब مثال قرآن حکیم کے رب العالمین فرمائی وما ایسے کرے الا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وكذا وما جعلنا الرؤيا لغرس وما جعلنا الرؤيا هذه بمقصورة سنة راغي لكم خوف مراد دا خوب کله ویښې دا خوب کنه یار قاعده دا چې الف مقصوره سره راغی سم یو ځای مراد دی دا خوب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك چې تا ته موږ خوب ښودلی معراج دی د دې وجې نه حضرت معاویه وایي چې د معراج سفر د ویښې نه دی دا خوب دی عایشه صدیقه وایي چې د معراج سفر د ویښې نه دی دا خوب دی ولې قرآن شریف کې ثابت رؤیا سره راغلی دی او رؤیا د ویښې لیدلو ته نه وي د خوب لیدلو ته لیکن جماهیر صحابه چې څومره دي هغې وي نه دا د ویښې یقظتن دی نو سوال وکړه ولې دلیل پې سره الا فتنة للناس بعض کسان د ضرورو فدګورو د مسلمانان هغې د دې نه وجې نه مرتد شو چې رسول الله مبارک ته وایي چې د تلو بیت المقدس نو بیا سماواتو نو بیا الله سره ملاقات وشو او بیا پیغمبرانو سره جاجلت ته راوړل دوزخونه ولیدل دا کوم ځای کېږي إلا فتنة للناس آزمائش په مولانا صاحب باندې لاړل بل خوا نو که دا خوب لیدل وي هغه سبب د فتنې ګرځي که زه وایم چې هغه بېګا ته په خوب کې بیتالمقدس ته لمونځ مې کړی نو تا ورته کې به شبهه رانه شي دا کېږي ما بېګا خوب ولیدل قسم دی ما په خوب کې جنت لیدلی ما په خوب کې دوزخ لیدلی ما په خوب کې د حشر میدان لیدلی نو دا خو خبره نه دا خو تدریج شي نو ګوره الا فتنة للناس دا معلومېږي چې دا د ویښې لیدل ولې د خوب لیدل هغې نه ابو جهل انکار نه شي هغې نه مسلمان خو ځکه کافر هم انکار نه شي کولی په خوبونو کې څوک امریکې ته ځي څوک برطانیې ته نو رؤیا نه دلته کې د ویښې لیدل مراد دي کوم ځای مراد شو د ویښې لیدل یقظتن وګوره څنګه د ویښې رؤیا سره ولې تعبیر کوي ولې ورکوي دا خو د خوب لیدلو لپاره ظالمت معین دی لکه په خوب کې یو شی څوک وویني خارق للعادت وي دلته د پیغمبر مبارک د ویښې دا دلیل او دا رؤیتونه دا خارق للعادت دي په یو ساعت کې بیت المقدس ته په ویښه تللی هلته پیغمبرانو ته امامت کول بیا هم په یو هغه آن کې سماواتو ته د الله سره ملاقات جنتونه دوزخونه او چې رسول الله مبارک راغلی څومره وخت کې راغلی پته شته وی که تلما نو جراله بستر هغه څه ګرمه
او چې تلم نو زنځیر مې ښکته کاته کړو ولا زنځیر راقیده چې واپس رالم زنځیر اقصې راقیده را حلال شوی نو ګوره تعبیر ولې په رؤیا سره شو چا بسې دوای راته چې یقظتن و تعبیر په رؤیا ولې شو لکه خوب خارق للعادت وي د پیغمبر مبارک دقه دلل دا خارق للعادت دي لکه په رؤیا تعبیر شو نو ما جواب وکړو چې کله کله په رؤیا سره د یقظتن نه هم تعبیر کېږي څه مې وایي په رؤیا سره کله د چا تعبیر کېږي لکه د معراج یقظتن نه په رؤیا تعبیر شوی دی نو ځکه یې فعل نام راوړو نو جواب وشو په نوم غیر اتفاقي احتراجي نه او یادار چې رؤیا اطلاق کله کله په یقظتن باندې هم کېږي رؤیا د یقظتن لکه د معراج باندې رؤیا اطلاق شوی دی نو دلته په نوم وجه یقظتن ولا نه دی ګورې خوب والا دی اول دا وحینا رؤیا صالح شو په خوب کې رؤیا صالح سمانا راوړل خپل د خبرې په کې راوړل دا صالح سمانا لمه سو شابه دا وایي چې دې کې اعلان کړي پیغمبر مبارک لا ارشاد وکړي درې مې سوې مبشر پیغمبر مبارک د بشار ولدا د سوال ولا اراده دي سوال دا چې دا اول چې پیغمبر مبارک وګړي لیدل دا د نبوت نامه کې د نبوت نامه کې شپږ میاشتې دا ورشي په حدیث کې ورشي دا د نبوت نامه کې څومره ملکه شپږ میاشتې څومره شپږ میاشتې دا وګورئ نو دا د نبوت نامه کې وحي وتوي وحي په مغارې حرا کې د دې نه پس شپږ میاشتې پس راځي دی وحي په نبوت نشته نو ولې ورته من الوحي وایي جواب درو بعض حضرات وینا هغه چې د غارې حرا کې کوم وحي راغلی دا صحیح وکړو کې نو هغه نبوت وشوي او دا شپږ میاشتې مخکې یو خوبونه لیدل هغه ورته پیغمبر نه دي رسول الله مبارک د نبوت هغه وخت نه ملاو شوی دی شابه سي چې شپږ میاشتې د غارې حرا نه مخکې او غارې حرا کې صرف جبريل دا غارې حرا کې جبريل راغی نو وحي مخکې نه شروع د نبوت شپږ میاشتې مخکې یعنې خلاصه د کلام دا ده ماته ګورم چې دا وحي د ربيع الاول نه شروع شوی و وکیل ربيع الاول شمېره ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاول جمادى الثاني رجب اول ذخيره شعبان دوشوي نو ربيع الاول نه وحي شروع ده په رمضان کې بیا جبريل عليه السلام راغلی د مغارب حرات او رمضان کې کله راغلی دی مولانا څوک په ولسم د رمضان راغلی څوک په اخیری عشره کې راغلی څوک په پنځشتم د رمضان خیر دغه خبرې کوم څه صبر وکړو نو دا نبوت کله ملاو شوی دی وایا ربيع الاول شپږ میاشتې مخکې یعنې د پیغمبر مبارک عمر 9 او شپږ میاشتې 9 او شپږ میاشتې کم څلوېښت کاله چې وحي ملاو شوی ده دا تحریم شي او بعض علما وایي چې نه نبوت په څلوېښت کاله کې دی او دا رمضان کې چې جبريل راغی په حرا کې نبوت دی نو په دې بیا اطلاق د وحي ولې وشوه دا مقدمات د وحي څه ولکه نو مقدمات باندې د شي اطلاق کېږي دا مقدمات د وحي لکه دا مثال بدل درکړم لکه یو تاسو خبرې کوي مخکې له موږ راځي څنګه یو ټنګ تاسو یې درکا مقدمات چې تاسو نه څوک لګیاري او خبرې کوي دا مقدمات دا دا مقدمات دا خوبونه او مقدمه ده شي په حکم نشي او یوازې دا خوبونه نو رسول الله مبارک فرمایي کومه راغالي ده د نبوت مخکې راغالي د نبوت مخکې وسطوري چوي رسول الله مبارک فرمایي بما تفکروا سلامونه وي قسم ما تاکا بوټي کاڼي معلوم دي چې د نبوت مخکې د غاړه حرات تم په ما سلام دا ګور دا مقدمات دي مخکې دا د اونس تپاله دي چې رسول الله مبارک اونس پیدا شي دا د اونس تپاله دي چې د پیغمبر مبارک اونس پیدا شي او دا دې لپاره دي چې وحي قرآن ثقيل شي چې د هغه کې تحمل او برداشت طاقت پیدا شي اون سے پیدا کړي چې د تحمل او د برداشت طاقت پیدا اے مولا یو من نور چې راځي د نور نه مخکې د مقدمات چې نه سم مقدمه سره سبا
فجر کاذب لاول داسې راغلی د هغې نه پس په طرف پرې حقوق معنا راشي بیا ورو زیاتې نور په یوه نیمه ګنټه پس راخېږي دا یوه نیمه ګنټه د هغې نه مخکې شعاګانې وړاګانې خورېږي دغه رقم مولانا صاحب رسول الله مبارک ته وحی وروسته راځي خو د هغې نه مخکې مقدمات ښکاره کېږي مقدمات نو په مقدمه اطلاق وشو او دا ولې دا خوبونه لیدل دا مقدمات ولې راتلل شوه چې اونس دپاره او دې لپاره چې په ده کې څه نه څه الله سره نسبت پیدا شي چې د وحی شدت برداشت کړي د هغې لپاره دا کېدل اونس دپاره بهر كيف أول ما بدأ به رسول من الوحي إطلاق الوحي بوجود وجبنوي الرؤيا الصالحة دريمان بيوقي في النوم وخوفك ومولانا سيد البيغمبر خوب تيويسي بها وحي البيغمبر خوب وحي بالقول لك شك نشتا وكان لا يرى رؤيا نبلد رسول الله مبارك يوخوب إلا جاءت مقرات بدا خوب مثل فلق الصبح وشان الجو الصباح سمعنا يعني تعبير بواضح تشبيه ورقي ووضوح التعبير لكن صباح جلو تجي ارجع عليك اس شكل تقول خلق في صباح اس سوق انكار نبي صباح تقول نذكر ان رسول الله مبارك تعبير بواضح يا تشبيه يادا في صباح توصل وضوح راضي نبي امر مبارك صلى تعبير بواضح درې مې سوې سبا خطو سره سړی په زړه کې روښانتیا پیدا شي سړی خوشحالي شي په دې راشوه بیمار خوشحالي شي خدای سبا به کله راکړي دغه رنګې په دې خوبونو به رسول الله مبارک ته د زړه سکون او بشارت او خوشحالي به ملاوي سبا چې راوخېږي خلکو ته هدایت شي لاره ورته ښکاره شي په دې خوبونو به الله رسول الله مبارک الهامات کوله څو مې وویل مولانا مثله فلق الصبح تر تشبیه په څو کې شوه په دریو کې په څه کې يوم بوضوح التعبير کی تعبیر مواضح ہو دویم میں سو اجابت بشارت اور خوشحالی دور کے وقت دری خبری دی اور دریم میں سو دیکھے چھے رڑا رشی نو سڑی تا لا کہہ رشی سڑی تا سب کہہ رشی لا نو پیغمبر مبارک تا اللہ کی خبر متوازی اس یو خبر مطلع یہ جواب جواب دیوی خوب تا پیغمبر وحی دفعہ جو سوال لازی جدا پیغمبر خوب وحی دا رب العالمین وقرآن شریف کے ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اور کہہ رہا ابراہیم علیہ السلام تصوی کہ اگر خوب کے دوی ذبح اولی دینا تصوار راضی دوی دوی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى تو یہ ارکل خوب در پیغمبر وحی دوی سروال مشورہ ہے اس دوی وتوی کہ نا بولی بابا ابنا لارے یا بس کی چې واحد په قرآن عمل پیغمبر له واحد پکار دی دوی سره مشوره وکړي او دوی ورته وایي یا ابت فعل ما تؤمر ما قران وایي یا ابت فعل ما تؤمر معنا دا چې په خوب دی واحد خبر ده شوی دی عمل نو چې ارکل خوب واحد نو بیا دوی سره مشوره کوي نو مولانا دا دوی سره مشوره په دې وجه نه کوي چې یاره دا واحد او کنه شکی دی د دوه وجونه یو دا پته و چې د مازوی په طریق اتباع وکړي چې فرشتو ته ښکاره شي چې د مازوی په زور ما نه دی حلال کړی د مازوی ما په زور نه دی حلال کړی په خپله ماته وایي چې ما حلال د مشورې دا پیدا او دویم دا چې طریق الذبح متعین شي دوی ګوري چې دوی مې غاړه کېږدي د دوی غاړه یې ښودله د ذبح جدا طریقه بیا مثلا ذبح ورپسې خوشحالي وکړه او حلال وکړه او د دوی غاړه نه یې ښودله شابه نو بیا د ذبح بله طریقه ده ورم چې دې کړو شي نو هغه کې معنا ده نو که دوی سره مشوره کوي سره وجه نه کوي شابه دا نه چې د شک چې دا وخت یې تو کنه دا په څه لپاره ده یو دا چې الله فرشتو ته او کائناتو ته وښایي چې زما دوی پرې راځي او یا دا چې طریق الذبح متعین شي یو بل اشکال د تخارجي مولانا صاحب دا ضروري خبرې چې هر کله دا وحی وا عمل جوړ شي او کسری یا انی ارا فی المنام انی اذبحک تعالی نو دې به الا څنګه کړه ده د څنګه واحد او معاملې نشو واحد مدذب الى ولد او ذبح ده جوړ شو نو الشيخ اکبر
لیکلي چې د حقیقت په خوب کې یو سړی یو شی وویني نو دا خوب کې د الله مراد یو وي او دې ته بل شی فهم د الله مراد یو وي او دې ته بل شی فهم دې یو شی ویني مراد الله لکه د مثال درته هغه سړی چې یوسف علیه السلام ته کې اني ارى في المنام اني اعبد خمرا وغيرها دا څه لیکلي نو هغه دا مراد څه دا مراد خدا چې د انګور نه جوړو او دا خپل دا ظاهر کې په خدا چې احمد قوم براسي خدان دا ورو دا له ښکارې مثال لیکن دا الله مراد ته چې دا یو د بادشاہ خالد جوړي چې واپس او دا په پاتې کې یا رسول الله مبارک فرمایي ما په کې کمیس ولې نو ګوره شکل د کمیس دی مراد دین دی تو شیخ محمد رحمت الله علیه فرمایي چې خوب کې رسول الله مبارک ابراهیم علیه السلام لیدل او څه شي ګړه او دا الله مراد او دا ذبح د ولد لیدل او دا الله مراد ذبح د ولد نه دا الله مراد ذبح د نه په خوب کې څه لیدل وایي ماته ذبح د ولد او دا الله مراد ذبح د ولد نه او ذبح د جواب کمزور جواب پدې دی چې ارکلا د الله مراد ذبح د ګډوا نو پیغمبر په خوب کې تغلیب الله وایي باید چې الله پدې کوئی کړي وي چې تاسو یې منلې مراد یې کړی دی تغلیب النبی را الله حیات بالله خطا کوي ولې چې دوی سره مشورې او چاړه وړي او دوی سره رسې وړي او دوی سره مشورې کوي او دوی علاله ته تغلیب النبی شو چې مراد د الله کړو نو پیغمبر څنګه په خپل خوب نه دی خبر باید چې وته ویلو چې کړ دې کټ په وته وی خبره نمبر 1 دویم سوال څه دی دویم دا چې قرآن حکیم کې الله پاک سوې او فضینا کبذبح عظیم پتاونه کې دی چې مراد بچیو او خدای په اړه کړو پتاونه کې چې مراد څه ولکا بچیو او خدای څنګه بدل ان كذلك نجزي المحسنين نجزي بدل کوي دریم دا وګوره الله بلاء مبین وته ویلې دی وته ویلې بلاء مبین آزمایش په دې کې وي چې دوی حالت د بدل شي ویلا په ګډ کې آزمایش او بل هم یو ځای کې راځي ان هذا هو البلاء المبین وبلاء مبین یو پکې تغلیب النبی راځي دې خو بشوي تغلیب النبی بشوي چې الله مراد کړو پیغمبر کولی نه کوی چې دا دوی سره مشوره کوي او دوی مو دیو رسې وړي دوی ته وی تعالی دوی مې سوې چې بیا بلای مبین نشو شابه بلای مبین نشو آزمایش شو هغه کې دوی علاله او بغړ بدل شي او چې دا وخت کې الله مراد کړی نو آزمایش او نمبر 3 مې سوې فدینا بذکر عظیم الله ما بدل اجری دا چې مراد زوی ذبح حوا ان كذلك نجزي المحسنين ولي ابو بکر رسول کې څه ونه وی خبره دا جواب ټیک دی ها صاحب مصادف دی شریف نعمانیہ ابو ملک غړي وړي سیرت کې لیکلي دا وایي چې الله مراد دې نو چې تعالی دې بیت الله مجاهد نو دا غلط اشوا چې هر کله الله مراد ته چې دې بیت الله مجاهد نو بیا دا کتاب حقیقي ځم نه وي تغلیب النبی نشو او چې الله مراد ته چې دې بیت الله مجاهد نو دې کې څه بلای عظیم دې کې څه بداینا او دې څه عظیم شاء الله شک تشبیری او جواب نه دې پر مدې راځي دا غیر یو ټول بل جواب درته هغه وایي په خوب کې چې څه دي هغه وشو کړه خوب کې څه وایي یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك لتا ذبحكم مقدمات دي اني ذبحتك نه دي هغه څه جواب دی دا څنګه وکړه یا بني اني ارى في المنام اني اذبح مقدمات دي اني ذبحتك ذبح نه ودي دي مقدمات لیدلو مقدمات صالح ولی ویم لاسپیا ولا تړلې چاړې را واخیستا وړي باندې متوجه سي مقدمات دي مقدمات دي اوس کتهوي چې دا بیا سوال را باندې کې دا خو بلای عظیم مقدمات دي د بلای عظیم نه دي ذبح دي بلای عظیم او فدانا هو دي بن عظیم سره سکه نو هغه وی
لازم نه ده پیغمبر ته الله مقدمات ټولې وروسته په خفا راوستې وروسته په سره راوستې هیڅ خبر نشته لکه پیغمبر وروسته د یو مسلې خفا راشي داسې بعیده خبره خو نه ده لکه حدیبیې ته رسول الله مبارک لاړ وروسته په خفا وه ادا وه چې سخت کال عمره کېږي که به نه کېږي پیغمبر مبارک خدا خیر چې سخت کال عمره کېږي عمره ونه شوه پس راغله نو دونه پورې ورته الله ښودلي چې مقدمات به صادرېږي آیا دې نه پس به ذبحه کېږي که نه کېږي نو چې مقدمات ولله راشي نو امکان د دې لري چې ذبحه دې وشي او چې مقدمات راشي امکان د دې لري چې ذبحه ونه شي او د دې نه ښکلی جواب حافظ ابن قیم کړی ډېر مزېدار دی هغه وایي بلکل ذبحه یې دې بلکل خدا نسخر على قبل العمل بلکل ذبحه یې دې وه چې زه به دوی ذبحه کوم ځکه خدا بلای مبینم شو تغليط النبي بن راضي غدا خيالو کې دې بدل او مولانا فديناه بذبح عظيم امراض ان هذا لهو البلاغ المبين امراض روایت ما اشراح او بالکل یقین دې دې بالا لو او بیا الله پاک سره لو شابه سي قبل العمل منسوب کړه فزوس نزول چې قبل العمل منسوب کړي خلاص شو حواله نو اول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت راتب راخو پشاند چون دا سبا پسکی پا وضوح دا تعبیر کے یا راتب دا خوب پشاند چون دا سبا و تبشیر کے یا راتب راخو پشاند چون دا سبا و الہام کی چلنا و ترشد او ہدایت کو دا سے بناتا ہوں ثم حبب إليه الخلاق بیاخوک باس قدیب اتفاق نہ میرا شیخ سے نہ لگو خوابش تو وہ خیر دے تو بڑی کی رہا شیخ سے نہ خیر دے جو کتاب تو بڑے کچھ کچھ پہ گئے ذرا کرے کماڑا جو تو ٹھیک ہے بس خیر انشاءاللہ